په 9 مئی باندې چې کوم واقعیت په دې ملک کې وشو نو هغه واقعي د هر یو ذي شعور پاکستاني او کوم ښه خلک چې دي کوم چې د ملک وفادار خلک دي هغې دپاره دا د یو افسوسناکه خبره وه چې دا کوم زموږ د پاک فوج په انسټالیشنز باندې یا د هغې په کورونو باندې یا د هغې په عماراتو باندې کوم حملې وشوې دا یقینا د ملک دشمنۍ یو اقدام و. موږ تاجران چې یو موږ په دې باندې انتهایي افسرده یو خفه یو په دې باندې او موږ د دې شدید مذمت کوو او دا وایو چې کم از کم زموږ د فورسز چې وګورئ د پاک فوج وګورئ دغه شان د پولیس وګورئ د رینجرز وګورئ داسې اف سی وګورئ نو په هره موقع باندې زموږ پاک فوج او زموږ پولیس چې دی او خصوصا زموږ د کے پی پولیس چې دا په فرنټ لاین باندې مطلب دا دی د دهشتګردۍ خلاف جنګېدلي دي خپلې قربانۍ ورکړي خپل بچي خوار کړي دي خپلې میندې خوارې کړي دي خپلې ښځې کونډې کړي دي نو د هغې قربانو ته کم از کم خراج تحسین چې نشو پیش کولی سلام ورته نشو کولی او د هغې ستاینه نشو کولی نو د هغې خلاف مطلب دا قدم اخیستل وایم چې دا یو قومي جرم دی او کم په 9 تاریخ چې کوم افسوسناک واقعات شوي دي موږ د هغې شدید مذمت کوو او خپل فورسز سره او خپل پولیس سره موږ د کلک یکجهتۍ اظهار کوو انشاءالله موږ به په هره موقع د هغې شانه به شانه ولاړ یو. زما په خیال ښه خبره دا ده چې مطلب دا دغه خلک چې کوم دې کې انټینشنلي ملوث وو او هغې قصدن دا کار کړی دی هغې له مثالي او قرار واقع سزاګانې ورکول پکار دي هغه چې په هره طریقه که په سیویلین لا وي او که په آرمي ایکټ باندې وي خو دغه خلکو له داسې سزا ورکول پکار دي چې آینده دي د فوج د پولیس د رینجر انسټالیشن ته اوچت نظرونه وګوري. دا تاجران چې دا غریبانان خلک دي دا چې راوتي دي دوی نه د کورسۍ دپاره راوتي او نه د نور څه دپاره راغلي خو دوی په دې باندې افسوس کوي چې آیا کوم زموږ فوج دی چې تنخوا اخلي او هغې سره وینه هم ورکوي دا تنخوا خو د هر چا حق دی هغه به اخلي چې نوکري کوي خو دوی ورسره خپل سر خپل قرباني زموږ دولت زموږ فورس چې دی دا ورکوي موږ له پکار دا دي چې دې خلکو ته موږ وځو او فوج او پولیس چې موږ دوی سره څنګ په څنګ وځو نن چې زموږ تنظیم ولاړ دی زموږ تاجر برادري چې ولاړ ده نو موږ د سیاسي پارټۍ اواز نه کوو چې پلانټې زنده‌باد او ډیګرې زنده‌باد موږ دا وایو چې پاک فوج زنده‌باد او زموږ پولیس فورس زنده‌باد دې کې اصل کې زموږ د ملک کم خلک دې کې داسې خلک وو چې هغې په پیسو باندې راوستي لکه چې اوس موږ د هغوی انټرویوګانې اورو نو هغوی دی په پیسو باندې راوستي او هغوی ته وي چې تاسو دا رواني وکړئ دې کې داسې شرپسند خلک وو دې کې واړه خلک نه وو غریبانان خلک خو د څېروړو طلبګار نو دا خلک یې په غلطه لار باندې اچولي دي او دی ورته ویلي چې تاسو دا وکړئ او دا وکړئ موږ به درله پیسې درکړو.